الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. امام قرطبی رحمه الله په د خپل تفسیر کې یو واقعا ذکر کړی ده او دا واقعا ډیره بهترینه واقعا ده. د سلیمان ابن عبدالملک او د ابو حازم رحمه الله واقعا ده. دا سلیمان ابن عبدالملک چې دی دا یو لوی بادشاه و، دا امیر المؤمنین او دا ابو حازم دا یو تابعی و. نو دا سلیمان ابن عبدالملک راغلی دی د وخت بادشاه او د ابو حازم نه یو څو سوالات او یو څو تپوسونه کړي دي. دا سوالونه هم ډېر زیات اهم دي ځکه باچا تپوسونه کړل دي او د وخت حکمران تپوسونه کړل دي او باچا اخوا دې خو تپوسونه نه کوي او چې چا جوابونه ورکړي دي ابو حازم دا هم وړوکی سړی نه دی، دا هم ډېر لوی سړی دی، د صحابه کرامو شاګرد دی. واقعه داسې ده چې دا سلیمان ابن عبدالملک دا روانو مکې ته خو په مدینه کې یو ورځ دوه ایثار شو او غرض یې دا و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روضې مبارک دیدار به وکړم او دلته بس ورځې پاتې شم. نو چې دغلته پاتې شو نو تپوس یې وکړو، ویل په دې مدینه کې داسې څوک شته چې د صحابه کرامو سره میلاو شوی؟ نو چا ورته ویل یو کس شته دی د ابو حازم په نوم باندې چې د صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی. نو وی راوی غواړی چې ابو حازم رحمه الله راوغوښتلی شو. نو د سلیمان ابن عبدالملک ورته وویل چې ته خو ډېر بې وفا یې، زه مدینې ته راغلم او تاړو زما خوا ته رانغلې. دی ابو حازم ورته وویل یو خو زه ستا د راتلو نه وم خبر چې ته را روانې، بل داره زما او ستا مخکې ملاقات نه دی شوی، د دې وجې نه زه ستا خوا ته رانغلم. نو د سلیمان ابن عبدالملک خپل ملګرو ته وکاته، نو په دې کې یو کس دی چې محمد ابن شهاب دا هغه نوم دی. هغه د باچا صاحب ته اشاره وکړه چې د خبره ټیک ده چې مخکې ملاقات نه دی شوی او د راتلو نه به هم نه خبر، نو ځکه ملاقات ته رانغی. دغه خبره چې وشوه نو د یو بل سره کېناست، سره جوړ تازه تپوس به شوی یو، ویل چې درنه یو څو تپوسونه کوم او د هغې جواب راله راکړه. نو دا سوالونه تاسو هم زده کوئ او د دې جوابونه هم زده کوئ. سوالونه هم اهم دي او جوابونه هم ډېر اهم دي. او که د جمعې تقریر په دې کې که نه، د جمعې د تقریر دپاره هم ډېره ښه واقعه ده. دې سلیمان ویل ما لنا نکره الموت، څه وجه ده چې مونږه مرګ بد ګڼو، څه وجه ده چې مونږه مرګ بد ګڼو. ما لنا نکره الموت، څه وجه ده چې مونږه مرګ بد ګڼو. او ښه تپوس دی. مونږ عام طور چې د مرګ خبره واورو چې هلکه زه به مرم نو ویریږو، زړه کې داسې پریشانی پیدا شي، غم پیدا شي. نو مرګ فطرتن انسان بد ګڼي. سلیمان تپوس وکړو چې دا مرګ مونږه بد ولې ګڼو. یو جواب یې ورته ورکړو، مرګ مونږه ځکه بد ګڼو که نه چې لأنکم اخربتم الآخرة وعمرتم الدنیا. مرګ مونږه ځکه بد ګڼو چې آخرت مونږ خپل تباه کړی او برباد کړی دی. وعمرتم الدنیا، او دنیا مو آباده کړې ده. نو څوک چې د آباد نه شړې ته او بیابان ته
او ورانې علاقې ته ځي نو ظاهره خبره ده خفه به یې. یو سړی د ښار نه باندې ته ځي نو ظاهره خبره ده خفه به یې. نو ورته وویله چې آخرت هم خراب کړی دی او دنیا هم آباده کړې ده، دې وجې نه مونږ مرګ بد ګڼو. یو سوال او د هغې جواب. سوال هم ډېر اهم دی او جواب یې مو ته ډېر ښکلی جواب ورکړو. جواب یې مختصر دی خو جامع دی. دنیا هم آباده کړې ده او آخرت هم خراب کړی دی، ځکه مرګ بد ګڼو. دویم تپوس یې ترې وکړو وایي چې د قیامت ورځ شي که نه، فکیف القدوم غدا علی الله، چې سبا له به زمونږ ملاقات د الله سره څنګه وي، مونږ به د خپل رب سره څنګه میلاویږو. کله انسان مړ شي که نه او د قیامت ورځ شروع شي، د الله سره ملاقات کېږي که نه، نو زمونږ ملاقات به د الله سره څنګه وي. دی ابو حازم ورته جواب ورکو ویل اما المحسن فکل غائب یقدم علی اهله، هر چې نیک عمله بنده دی، صالح بنده دی، نو د دې ملاقات به د الله سره داسې کېږي او دا به داسې خوشحاله وي. یو سړی مسافر دی خپل کور ته روان دی، څونه خوشحاله وي، ځان یې تیار کړی کور ته روان یم، د خپل اهل و عیال سره، د ماشومانو سره، د مور و پلار سره، د خویندو سره، د بچیانو سره، د نورو رشته دار سره زما ملاقات وشي، ډېره زمانه مې نه دي لیدلي، نو خوشحاله یې. همدغه شان دی چې نیک عمله بنده یي که نه، چې د الله سره ملاقات کېږي نو د الله د دیدار، د الله د خبرو د شوقې چې د الله دیدار وکړمه، د الله خبرې واورمه، جنت وینمه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وشي، صحابه کرام وینمه، عمر رضی الله عنه وینمه، مونږ واقعات اورو، ابو بکر رضی الله عنه وینمه، مونږ واقعات اورو، عثمان رضی الله عنه وینمه، هغه واقعات اورو، علی رضی الله عنه. الغرض صحابه کرام سره به ویني، نو دا خوشاله وي. او چې هر چې ویل ګناهګار انسان دی، و اما المسیء فکل آبق یقدم علی مولاه، وایي د ده مثال به داسې د ګناهګار انسان چې یو غلام دی او دا د خپل مالک نه تښتېدلی دی او دا خلک یې په زور دغه مالک خواله راولي، نو چې خلک یې په زور راولي او هغه نه راځي، چې نه راځي خو دا زړه یې خفه دی، پریشانه دی، دغه زګی نه دی خوښ، دغه ژوند یې نه دی خوښ، د الله طرف ته هم دا خلک بیا هم دقه شان دي په زور راوستلی کېږي، دا ګناهګار خلک درته یادومه. خبره پوه شوې؟ زمونږ ملاقات به د الله سره څنګه وي، نو جواب یې ورته ورکړو، که نیک عمله وي خوشحاله به یې او د ډېرې خوشحالۍ مثال یې هم ورسره ورکړو، او که ګناهګار وي نو ډېر زیات به خفه وي. جواب خلاصه دا شو. دا تپوس د سلیمان تی بل یو تپوس وکړو، ولیت شعري ما لنا عند الله، ارمان چې مونږ ته دا معلومېدی چې زمونږ دپاره د الله په دربار کې څه دي، چې الله مونږ له څه تیار کړی دی، عذاب یې راله تیار کړی دی که نه جنت یې راله تیار کړی دی. نو د ابو حازم ورته وویله چې زما دا لیسټ ویل په جهنمیانو کړی که په جنتیانو کړی، چې دا ما ته معلومه وی. نو دی ابو حازم ورته وویله ویل اعرض عملک علی کتاب الله، خپل عمل د الله په کتاب باندې پیش کا، نو که عمل دی د شریعت برابرو نو بیا در لخه مکان دی، او که عمل دی بدو نو بیا انجام دی خنه دی. ویل دا د قرآن د کم آیات نه ثابتېږي؟ نو دا ورته ویل دا د قرآن د دې آیات نه ثابتېږي چې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، چې د نیکانو خلکو دپاره الله نعمتونه تیار کړي دي. ان الابرار لفی نعیم، ابرار نیکان خلک به لفی نعیم په نعمتونو کې، و ان الفجار لفی جهیم،
او فاجر فاسق خلق به په جهنم کې. خبره پوه شوي؟ بل تپوس یې وکړو د ابو حازم، د سلیمان د ابو حازم نه، چې ایو عباد الله اکرمو، د الله په دې بندگانو کې د ټولو نه عزتمن بندگان کم یو دي؟ ده ورته ویل د ابو حازم چې د الله په نسبت باندې نیک عمله بندگان او عزتمن بندگان هغه دي چې صاحب د مروت او عقل سلیم والای. د صاحب د مروت مطلب دا دی چې خلاف فطرت کارونه نه کوي، هغه کارونه نه کوي چې د انسان د زړه او د خلق او معاشره او پیامه بد ګڼي، او عقل سلیم والای او خيار سړی غلط کارونه نه کوي. اوس باغ کارونو کې کوم دي کارونه چې د فطرت خلاف دي، د عقل سلیم او د مروت خلاف دي، هغه کارونه چې د مروت خلاف نو یو پاغي کې دا دی چې په بازار کې روانه او خوراک کې گاډی نه دی شلتالو راواغستو، کېله دی راواغستو، بازار کې پوسته کې درې کو ټول خلک دی ته هغه ته کېناستې خوراک دې کاوه او پوته کې د سړک د منځ ته وښتو. دا مروت خلاف کار دا بنه کې. او کتاب مې اول اس کاته چې کله سړی دې کار کوي کنه، دې کار کوي چې په بازار کې خوراک کوي، دنه به حدیث نه نقل کوي، دا د مروت خلاف دی. یا پتشو یا په ابو کې تش بول کول دا د مروت خلاف دی. او د چنګیز خان قوانین او چنګیز خان قوانین هغه کې دا و چې کوم سړی په ابو کې بول وکړو دا به قتل کیږي. ا د چنګیز خان قوانین چې خفیه غونډه کې چاته معلوم نه و، صرف داغه خاندان خلکو ته معلومو. او چرته امام عبدالحی د کې یو عالم دی غالبا چرته هغه په بغداد کې دغه مندلی و، یو مسوده غونډه کې مندلی و، په هغه نوم وصایا، هغه کې داغه څه قوانین وو. یو قانون په کتاب چې یو سړی مسلسل کاروبار کوي او هغه تاوان کوي دهم قتلاو. خبره پوهیږئ؟ کاروبار کې تاوان ماوان هغه نه منو دو، دروغ دا نه و، زنا دا هغه په قوانینو کې دا قتلو. خبره پوهیږئ؟ د مروت خلاف کارونه بنه کوي. بل تاسو ته وکم چې ایو الاعمال افضل، په دې عملونو کې د ټولو نه غوره عمل کم یو دی؟ ښه سوال دی. ها عملونو کې ښه عمل کم یو دی؟ ورته ویله اداء الفرائض مع اجتناب المحارم، فرائض ادا کول او ځان ساتل د محارمونه، د مانځه پابند، د اوداسه پابند، د تلاوت پابند، د قرائت پابند، د روزو پابند، د زکات پابند، حج او جهاد او څه چې دي دا ټول کوي. غرض دا دی چې د نیکۍ کارونه دا ټول کوي. اداء الفرائض، فرائض ادا کول او واجبات ادا کول دا د ټولو نه غوره عمل دی. او اجتناب المحارم، ځان ساتل، نو ځان د بېحیایۍ د ځیګ نه ساتل، ځان د فحاشۍ د ځیګ نه ساتل، ځان د غلا د ځیګ نه ساتل، ځان د نشو د ځیګ نه ساتل. لکه طالبانو تاسو هغه مجلس ته مو ورځئ چې کم مجلس کې خلک سګرټ څکي، خلک ناست د سګرټو د اغو په خېږي، تم پکې ناست ټوپۍ د په سر یې که نه په لوګي کې نور څه ښکار نه، دومره لوګي خلکو جوړ کړی، صرف ستا سپینو ټوپۍ پکې ښکار داسې مجلس ته مزه. خبره پوهېږي؟ ځکه دا اجتناب المحارم بیا نه دي. په یو ځای کې خلک تاش کوي، لډو کوي، د خوړ په غاړه ناست دي، د پټي په پوله باندې ناست دي، په بل ځای کې ناست دي، په دیره کې ناست دي، په حجره کې ناست دي، نو ته هلته مزه. ولې اجتناب المحارم دا نه دي؟ خبره پوهېږي؟ دې ځګونو ته مزه یې.
نو کوم یو عمل وای غوره شو نو عمل وای غوره دا دی چې اداء الفرائض ما اجتناب المحارم زده شو لکه چې اداء الفرائض او اجتناب المحارم ټولو نه غوره عمل وای دا دی. یو بل تپوس یې وکړو چې دعا د چا ښه قبلېږي، دعا د چا ښه قبلېږي. وی دعا جواب ورته ورکړو دی ابو حازم، ویل دعا د هغه چا ښه قبلېږي چې د چا څه د احسان وکړو او هغه ستا لپاره دعا غواړي، دا ډېره ښه قبلېږي. مثلا دا یاسین دی او دا عباس بیمار دی، عباس هسپتال ته بوتو، ډاکټر لچرې بوتو، هلته د خدمت یې وکړو او پیسې مو لګولي او عباس ارام اوسو مدرسې ته واپس. نو د دې عباس دعا د دې یاسین دپاره بیا ډېره ښه قبلېږي. خبره پوه شو؟ پوه شو ظاهره چې د ده څه د احسان وکړو دا وله بیا دعا غواړي نو بیا به د دې دعا ډېره ښه قبلېږي. خبره پوهېږئ؟ او بل تپوس یې وکړو چې صدقه کومه یوه غوره ده. صدقه ورته ویلې صدقه هغه غوره ده چې یو سړی دی هغه انتهایي غریب دی او تا سره هم ډېر مال دولت نشته خو ته ورسره بیا هم صدقه وکړې که نه خیرات پرې وکړې دا غوره ده. دا ظاهر او د عبدالرحمن کلي ته روان دي، ظاهر سره چې پیسې ډېرې دي ورسره او د عبدالرحمن سره کرایه نشته دی. نو چې کرایه نشي دا بل ملګري نه خرڅ کوي که نه ښه ده نه دی دا پې صدقه وکړي. نو په صدقو کې هم دقه صدقه غوره ده، خو شرط پکې دا دی چې ګورې په دې کې باطل نه وي، په دې کې ریاکاري نه وي. سبا او دا نه وایي چې هلکه ما د لوښو نمبر دی ته د خدمت کولی ستا کرایه چې ما ورکړې وه. په خبره پوهېږئ؟ یاره کمرې د جارو کولو نمبر دی ورته وایي چې هلکه زما به دله کمره جارو کولې ستا په ځای چې ما کرایه ورکړې وه. نو ریاکاري به هم پکې نه وي او څه هم پکې نه وي، باطل به پکې هم نه وي. خبره پوهېږي؟ یو بل تپوس یې وکړو چې په ټولو کې حق خبره کول کومه یوه ده؟ حق خبره کول، د انصاف خبره کول کومه یوه ده؟ ورته ویلې د ټولو نه حق خبره دا ده که نه چې یو سړی دی ته ترې یریږې هم او هغه ستا سره احسان هم کوي، یریږې ترې هم او احسان د سره هم کوي او ته هغه ته حق خبره وکړي نو دقه د ټولو نه حق خبره ده. دا امین چې دی اوس مثلا د دې کلیم سره ډېر احسان هم کوي، تکرار هم ورته کوي، د هلک سره سبق هم زده کوي او قوانین هم ورته زده کوي او نحو هم ورته زده کوي او صرف هم ورته زده کوي، هر څه شی ورته زده کوي. او دا امین په دې کلیم باندې وخت نا وخت چیمس کی خو دا امین اوس یو ځګي ته لاړه و د دې کلیم په دې پوه شو چې دا کم ځګي ته لاړ دا ټیک نه دی. دا ورته لکه د کم ځګي چې ته ځې دا ته غلطه کوې مه کوه دا کار، او که ته دا کار کوې نو زما تاسو تعلقات ختم، او که ستاسو تعلقات ختم کړو نو طاهر خو چېرته تللی دی هغه سره به تعلق ساتمه. خبره پوهېږئ؟ نو یو خو ته ستا امید هم او بل ته یېرېدې هم که نه. نو دغه سړي ته خبره کول دا ډېره حق او عادل والا خبره ده، د انصاف خبره ده. زده شوه لکه ده. بل تپوس یې وکړو په دې ایمان والا کې د ټولو نه هوښیار مؤمن کم یو دی؟ مؤمنان خو ټول هوښیار دي که نه، خو په دې مؤمنانو کې د ټولو نه هوښیار کم یو دی؟ ای المؤمن ایکسو، ټولو کې هوښیار مؤمن کم یو دی؟ نو ده ورته جواب ورکړو چې رجل عامل بطاعت الله، هغه سړی د ټولو نه غوره دی
چې په خپل هم د الله په اطاعت عمل وکړي، د پیغمبر په سنت عمل وکړي، ودل الناس علیها او خلکو ته مو چې لکه دا د نیکی کار کوي. نو ښه سړی هغه دی چې په خپل هم نیکي کوي او نور ته وایي تم نیکي کوه، په خپل هم ښه کوه او نور ته هم څه وایي د نیکۍ حکم کوه. زده شو لکه چې په خپله ښه نه کوي بل ته وایي ښه کوه، نو ګورې دا ګورې عیب دی ښه، په خپله به ښه کوي او بل ته به بیا د ښو حکم کوي. بل تپوس یې وکړو وایي د ټولو نه قمقل احمق مؤمن کم یو دی؟ فأي المؤمنین احمقو، په دې مؤمنانو کې د ټولو نه قمقل مؤمن کم یو دی؟ نو یو ته ویل هغه سړی دی. قال رجل، هغه سړی دی انحت فی هوا اخیه وهو ظالم، الکه چې د خپل ظالم رور امداد یې وکړو، دا پوهېده چې دا ظالم دی او تا سره مرسته وکړه او تا سره تعاون وکړو، نو دا قمقل بدی دی که نه چې با آخرته بدنیا غیره، با آخرته بدنیا غیره، خپل آخرت ورکو د بل د پاره دنیا واغسته، خپل آخرت ورکو او د بل د پاره دنیا واغسته، نو دا تاوانی نه دی. تا به څه ګټه وکړه؟ خپل آخرت دې وکړه، دنیا دې د بل د پاره واغسته، نو ډېر قمقل نه دی؟ لکه یو سړی د چا دپاره په ناروا په ځمکه باندې قسم کوي که نه، په ناروا د چا دپاره قسم وکړي، دا ډېر سخت قمقل دی. چې ځمکه هغه لراله فایده هغه ته وشوه او قسم پې تا وکړو، نو تا له پکې څه چل راغله؟ تا پکې څه فایده حاصله شوه؟ نه، سوا د دې نه چې خپل آخرت دې پې خراب کړو. نو فباع آخرته بدنیا غیره، فباع آخرته بدنیا غیره، دا ډېر قمقل سړی دی. سلیمان ورته وویل چېرې تا خو تا ډېره ښه خبره وکړه. نو دا خلک تاسو ګورئ نه، قمقل خلک نه دی، مال جمع کوي جمع کوي جمع کوي، نه ته یوه روپۍ په ځان لګوي، نه په بل لګوي، نه په دین لګوي، چې مړ شي پراپرټۍ هم پاتې، جایداد هم پاتې او مکانات هم پاتې، ګاډۍ هم پاتې، نغد هم پاتې، او عیاشۍ په بیا دا اولاد وکړي. جمع کړل تا وي که نه، خپل آخرت دې خراب کړی و او عیاشۍ پې اوس بل کوي. فباع آخرته بدنیا غیره. زه شو هلکه یو بل تپوس یې وکړو، وی زمونږ په باره کې څه وی، زمونږ دا کم مشران چې دی زما په باره کې دی څه وی، څه خیال دی؟ ورته ویلې تاسو د خلکو نه دا حکومت په زوره قبضه کړی دی، په خلکو باندې ظلم کوئ. نو په دې مجلس کې ته یو سړي وویل لکه ته خو ډېر ناروا وی، خیال شته؟ د ابو حازم ته ویل ته خو ډېر ناروا وی، اډو بچا پرده نه راچې. هغه ورته ویل ځکه پې نه راچوم چې ان الله اخذ میثاق العلماء، الله تعالی د علماو نه دا وعده اخیستې ده چې لیبیننه للناس ولا یکتمونه، چې خلکو ته به صفا بیان کوئ، صفا، او د خلکو نه به څه شی پټوئ نه، خلکو نه به څه شی پټوئ نه. دا زده شو وی دا الله تعالی ان الله اخذ میثاق العلماء، الله تعالی د علماو نه وعده اخیستې ده. د سلیمان ورته ویل پرېږده چې خپله خبره وکړي، مه یې بندوه. ابو حازم خو تابعی و، د صحابه کرام سره ملاقات شوی، ویل پرېږده مه یې منع کوه، خپله خبره سرته ورسوئ. خبره پوهېږئ هلکه؟ ورته یې ویل چې زمونږ اصلاح به څنګه وشي، اصلاح به زمونږ څنګه وشي. ورته ویلې یو په ځان کې همدردي، مروت دا پیدا کوي، بل چې کله مالونه تقسیموي که نه، نو انصاف کوئ، انصاف، مالونو کې انصاف کوئ.
نو ستاسو اصلاح به وشي. او که تا ته هره ذمهواري حواله شوه نو په هغې کې انصاف کوه، زیاتې به پکې نه کوې. ښه که د ننګر ذمهواري هم ده طاهره، نو داسې نه ده چې خپلې کمرې ته 20 ډوډۍ راچلوه او کسان به کې 15. نو دا انصاف نه دی. او نور طالب له چې دی فی کس له یوه روټۍ ورکوي، خبره پوهېږي؟ دا انصاف نه دی. نو عمل اسلام به دې هله کېږي چې انصاف کې انصاف چې کوم معاشره کې انصاف نه ظلم پکې هلته نه خوشحالي راځي او نه پکې امن راځي. انصاف د ټول لپاره بنیادي اهم ضروري شی دی. ته ورته وویله چې ابو حازم صاحب ته زما سره لاړ شه او زما سره په محل کې اوسېږه، هلته به یو ښه د پروټوکول ژوند تېرې. ده ورته ویله ویل نه دا خو نشم کولی، چېرته ستاسو د جاه جلال ته او د ګاړو ته او موټرو ته او اسونو ته او بنګلو ته نهرونو ته دې ته مایله شوی یم، خپل آخرت به مې خراب کړی، خپله جونګړه مې ښه ده. خبره پوه شوې؟ خپله جونګړه مې ښه ده. ویل تا سره نشم تلی. بیا یې ورته ویله ویل څه حاجت دی څه ضرورت دی که نه، راته ووایه چې حاجت او ضرورت او دا دله پوره کړم. او دا سلیمان خو د وخت بادشاه و، ده وله چې څه ورکولی شو د بادشاه و. د سونې ورسره څه کمې نه و، د اسونو ورسره څه کمې نه و، د اوښانو ورسره کمې نه و، د غلامانو سره کمې نه و، د وینځو ورسره کمې نه و. ځمکې خو دومره وي چې پراخه وي چې کوم دنیا بس لیکلی وی شوه. محلاتو ته خو ورته راته ویل ورسره لاړ شي ونویل نه ځم. ویل څه حاجت دی که نه هغه راته ووایه چې زه له یې پوره کړم. ده ورته یو حاجت مې دی دا پوره کړه. ویل جهنم نه مې بچ که او جنت ته مې بوځه. هغه ورته ویل دا خو زما په اختیار کې نه، راځه چې ستا خواله راغلی یم درته پوښتنه کوم او دا ځان پوهه کوم، خو دا د دې لپاره چې زه د جهنم نه بچ شم او جنت ته لاړ شم. ویل دا زما په اختیار کې نه ده، بله وایه چې دا په اختیار کې نه ده، زما نور څه حاجتونه ماجتونه نشته. خبره پوهېږي؟ هغه ویل لا ته دعا خو راته وکړه که نه؟ ویل دعا به راته وکړم. دعا یې ورته وکړه، ورته ویله اللهم ان کان سلیمان ولیک فبشره. الله که دا سلیمان ستا ولی او ستا دوست او نیک عمل نو ډېر خیرونه خوشحالی ورته ورکړه. وی الله که چېرته دا نافرمانی او فسق او فجور کوي او کرپشن کوي نو الله د دې تندي نه یې ونیسه او سمې لارې ته یې کړه. داسې دعا یې ورته وکړه، الله هدایت طرف ته یې راوله. بیا سلیمان ورته ویل اوس ځمه یو نصیحت راته وکړه که نه؟ یو نصیحت. نو بس بیا ځم. ویل باچا صاحب نصیحت مې راته دا دی که نه چې هغه ځای ته مه ځه چې کوم ځای نه الله منع کړی او په هغه ځای کې ته غایب نه یې چې په کوم ځای کې ته الله حکم کړی دی. بالفاظ دیگر چې دا په بل یو کتاب کې راغلی قرطبي د الفاظ داسې نه دي، چېرته په بل یو ځای کې داسې دي چې الله یراکا مولاکا حیث نهاکا. د تقوا تعریف چېرته یو ځای کې چا داسې کړی دی. په هغه ځای کې ته ورک نه شي چې په کوم ځای کې الله حکم کړی. نو په جومات کې ته ولاړې، په جنازه کې ته ولاړې، د جمعې په خطبه کې ته په ټیم حاضرې، د قرآن په درس کې ته په ټیم حاضرې، او الله یراکا مولاکا حیث نهاکا. په هغه ځای کې ته د را نه شي، ته موجود نه یې چې کوم ځای کې الله منع کړی. الله د شرابو د مجلس نه منع کړی، زنا د مجلس نه منع کړی، د غلا د مجلس نه منع کړی، د کرپشن د مجلس نه منع کړی. هلته به نه ځې. خبره پوهېږئ؟ نو الله یراکا مولاکا حیث نهاکا دا نصیحت و. سلیمان ابن عبدالملک روان شو او د مکې په طرف باندې. تاسو ما ویل د مکې طرف ته روان و که نه؟ خو دې ابو حازم ته یو 100 دینار پرېښوستو. دینار ښه دینار د سونې داسې 2 روپۍ وه او 100 یې ورته پرېښوستو. خدای خبر دا څونه قیمت د دې نه وسازېږي. دا یې ورته پرېښوستو، ویل دا واله ځه.
ابو حازم راواغسته وته کې واچېله مسافر کې واچېله ایو خط یې وسولې کو ول سیب اته چې کوم دینار مال راکړل دي کنه دا واپس واخله کستا دا خیالي چې دا بیت المال پر بیت المال کې استام حق شته نو ول په بیت المال کې زما یوازې نه د دې نور علماو عام حق شته کاغه ټول ته دی ورکړي نو ماته امراکا او کاغه ته نه ورکړي نو زم لاله او که زما د خبرو معاوضه دی راکړي چې دا کم بیان ته ما وګړه او تا کم سوالونه وګړو کم انټرویو تا واغستا ما دل دې جواب درکو نه حاضر دې په اوس کې زنه علماء خدار خلق نیک عمل خلق دسی یو جامع انټرویو ده کنه او دسی جامع تپوسونه دي او دسی جامع جوابونه دي چې انسان عقل ته حیران شي تفسیری قرطبی دې نقل کړی ده اول جلد او دغه نمبر صفحه ده 338 او 39 دا واقعا شروع ده په 300